رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته داسې لبیک وي چې داسې به یو وزیر د بادشاه خبرې ته ونه وي. صحابه داسې لاس په نامه محمد مصطفی خدمت ته ولاړ دي چې داسې به ښځه د خاوند خدمت ته ونه درېږي، داسې به یو نر بچی د پلار خدمت ته ونه درېږي څنګه چې د محمد مصطفی په خبره لبیک ته صحابه ولاړ دي. او یاد ساتئ دا صحابه کرام چې وګنه د دې رسول الله سره بې حده محبت و. قسم دی وي د رسول الله مجلس ته به چې یو کافر راغی کافر او به کتل چې دې صحابه ته په دې نبی خو دې ځان وجني، هغه به حیران شو. د صلح حدیبیه مقدر رحیق المختوم الشفا وغیره کې لیکلي دي وی مقام حدیبیه ته یو کس راغی، عروه ابن مسعود الثقفی د استاد په شکل کې یو کافر راولېږو. وی ته ورشه وګوره چې دا صحابه په خپل نبی مین دي که اسې ځان لې دی. اگر راغی او د عیسی په شکل کې راغی چې وای قتل قسم د رسول الله چې کینی صحابه کینی، رسول الله چې ودریږي صحابه ودریږي، رسول الله چې خبره کوي هر سترګه او هر ذهن د رسول الله خلی ته ګوري او داغه په خبره لبیک وي چې دا ډیره تابعداري وکړه نو دا کافر د لری نه لګیا دی او دا مجلس نظر کې واغستو لاړو چې چاره لګلو هغه مسعود هغه عروه ابن مسعود الثقفي وتوي اے کافرانو ګوري وره ما د قیصر او کسرا بادشاہان لیدلی دي، ما نجاشی بادشاہ لیدلی دی، ما د روم او فلسطین بادشاہان لیدلی دي. رسول الله والله که صرف بادشاہي د بادشاہ دومره احترام څوک نه کوي، بادشاہ خپل رعایه له تنخواه ورکوي نو احترام کېږي. د رسول الله مجلس مې ولیدل، د هغه صحابه مې ولیدل، قسم په الله صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته داسې لبیک وي چې داسې به یو وزیر د بادشاہ خبرې ته ونه وي. صحابه داسې لاس په نامه محمد مصطفی خدمت ته ولاړ دي چې داسې به ښځه د خاوند خدمت ته ونه درېږي، داسې به یو نر بچی د پلار خدمت ته ونه درېږي څنګه چې د محمد مصطفی په خبره لبیک ته صحابه ولاړ دي. د کافرو خپې ورپېدې او یو هوښیار پکې ووی دا د هغه حق نبی اواز دی، مقابله مه کوئ، د ده اواز به تمامه دنیا باندې الله غالب کوي، د ده د لا اله الا الله اواز به غالب کیږي. او وایي زه د عوام چې کفر نن په خطره کې دی داسې احترام یې کړی دی.